د سحر سلور رکعت منځ دی، 2 رکعت فرض دی او 2 رکعت سنت دی. دا 2 رکعت سنت د دې ډیر زیات تاکید راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید فرمایلی دی چې د سحر سنت کډیر مشکل حالات هم پتا سو باندې راشي نو د سحر سنت مپری دی. نو یاد ساته اسی خود سنتو قضا نشته دی. یو سړی نه یو منځ قضا شنو بیا چې کله هغه منځ راګرځي نو د فرض او قضا به راګرځي، د سنتو به نه راګرځي. خو چون کې د سحر د سنتو متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تاکید فرمایلی دی نو د دې حکم د عام و سنتو نه جدا دی. د سحر د سنتو قضا کیدو 3 صورت راځي. لومبي صورت خدا دی چې یو انسان دی او چې هغه جمعات ته راغی نو جمع ته وشوه او چې ټیم ته وکتل نو مونځ هم قضا شوی و. نو په دې صورت کې اول خو کدی راغی او مونځ نو قضا شوی نو عام اول به 2 رکعت سنت د سحرو کی بیا به 2 رکعت فرضو کی. او کنه راغی او مونځ قضا شوی دا نقشې لګېدلی کله کله دا نقشه ګوره سحر دا مونځ څه ټیم قضا کیږي د سحر کې یو وخت داسي یو 15-20 منټه وخت داسي چې په هغې کې یو مونځ هم نه کیږي. ګوره ناغې کې د هر قسمه مانځه نه ځان ساتل پکاري. نو کرالی او دا د سحر مونځ د نه قضا شوی و فرض نو بیا کوم دقه مونځ په دغه ورځ باندې کې مثلا لیټ رالی نور راختلی نو عام وخت کې خو قضا سنت نه وي، خو په دغه ورځ چې د سحر مونځ کله کې نو د سحر 2 رکعت سنت به مو کې او 2 رکعت فرض به مو کې، ځکه د سنتو ډیر زیات تاکید راغلی دی. دا یو صورت شو. دویم صورت دا دی چې ته مانځه رالی او جمع ولاړه ده نو په دغه صورت کې ته وګوره که زه 2 رکعت سنت کولی شم او بیا هم په جمع کې شریکېدی شم، اخري التحیات راړولی شم نو 2 رکعت سنتو که خو د جمعات یو ګوټ کې ودرېږه، چېرته ستنې نه پناه ودرېږه چې د امام اواز تا ته ډېر زیات تیز نه راځي. نو 2 رکعت سنتو کا او بیا راشه امام سره مانځه کې شریک شه نو 2 رکعت سنت دې مو شو بیا هغه سره جمع کې شریک شو، باقي چېرته کوم مونځ پاتې هغه مو کا. دریم صورت دا دی چې ترالی او ته دا سوچ کې چې یاره که زه اوس د امام سره ودرېږم خو سنت رانه پاتې کېږي او که سنتو باندې ودرېږم نو امام اخري رکعت دی بیا رانه سلام اړئ، دا د سحر جمع رانه ځي، دا فرض مونځ رانه جمع سره ځي، بیا به ځان لکم نو بیا راشه د امام سره ودرېږه نو امام سره چې د سلام واړو امام سره د مونځ وکړو بیا د وروسته سلام واړو نو دا یاد ساتئ چې د سحر د فرض مونځ نه وروستو دغه ټیم کې سنت نه کیږي. بعضې خلک راشي امام سره فرض وکړي او سنت یې نه کړی چې امام څنګه سلام واړي دی پاسې بیا ځان له سنت وکړي، دا نه کیږي. دا یاد ساتئ. که یو سړی غواړي چې د نبی علیه السلام تاکید دی او زه به دا 2 رکعت سنت خامخا وکم نو د هغې طریقه بیا دا ده چې کله نور روخته د هغې نه وروسته دا 2 رکعت سنت قضا راوګرځوه دا راګرځولی شي.